بسم الله الرحمن الرحیم. د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې یو انسان مسلمان هغه وفات شي او مړ شي، نو د هغه عمل هغه منقطع شي. خو درې شیزونه داسې دي چې د مرګ نه هم د مرګ د بعد هم د عمل نامې ته هغه راځي، د هغې ثواب ورته راځي. په هغې کې یو دی هغه صدقه جاریه ده، چې یو کس هغه جومات رخکي یا مدرسه جوړه کړي یا په مدرسه کې پیسې ورکړي یا داسې یو صدقه جاریه وکړي چې د مرګ نه وروسته هغه خلک په هغې باندې عمل کوي او هغه خلک نیکي کوي، نو د هغې نیکۍ ثواب به دې مړي ته وررسېږي. دویم هغه علم دی چې یو انسان هغه علم حاصل کړي او بل ته ورسوي او د هغې علم نه بیا خلک پیدا علي، نو دته به هم د دې علم هغه ثواب او هغه نیکي وررسېږي. او دریم هغه نیک اولاد دی چې د انسان نیک اولاد وي او هغه پر اولاد باندې هغه علمي علم وکړي او دینی تعلیم ولا ورکړي، دینی تربیت ولا ورکړي، نو د مرګ نه وروسته به د قرآن تلاوت کوي، دته به یې بخي او داسې به نیک اعمال کوي او دته به هغې د هغې هغه ایصال ثواب کوي. نو د دې هغه اجر او نیکي به الله سبحانه وتعالی د مړي ته او د والد محترم ته وررسوي. نو دا درې شیزونه چې دي دا د مرګ نه پس به هم د انسان ته د دې هغه پیدې او نیکي او ثواب وررسېږي.